تاسو چې جاپان ته لاړې لومبي خو راته ده ووایه چې هلته څومره داسې غیر مسلم وو چې ستاسو په لاس باندې هغوی مسلمانان شو او بل هلته د څه نه ډېر متاثره شوې؟ او الحمدلله د خدای پاک فضل و نامناسب دی هسې د هغوی خو تقریبا 25 کسان خدای پاک مسلمانان سبحان الله د خدای پاک فضل و. تاسو زمونږ چیف اف آرمی سټاف پاکستان کوم چې زمونږ د فوج مشر دی جنرال اسیم منیر صاحب سره ملو شوی وی، تاسو په خپل تقریر کې هم وفرمایل چې هغوی واقعي چې دی نو حافظ دی او حافظ بالکل موږ سره میټینګ شوی تقي عثماني صاحب و جالندري صاحب و داسې غټ غټ علما کرام د خپله پکې شریک وم او هغه په خپله وایي چې ما د قرآن حکیم حافظ یم ډېر ښه آیتونه وي. بیا ترې تپوس وکړو یو ملګري دې تپوس وکړو چې تا حفظ کم ځای کړی دی؟ ما په مکه شریفه کې په حرم کې کړی دی، هلته زما ډیوټي وه هلته مې کړی دی، تفسیر مې ویلی دی باقاعده. نو زه خو ترې ډېر متاثر شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، نصر الله خټک یم ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو د خپل چینل تنګي نیوز سره او وایس اف تنګي سره حاضر شوم. قدرمنو کتونکو، نن را سره فخر خیبر پښتونخوا فخر حشنغر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ناست دی. یقینا چې دا زمونږ د تحصیلي تنګي دپاره یو ډېر بختوره خبره ده چې دغسې شخصیات دغسې هستې زمونږ تنګي ته راشي، نو دوی ځان سره ډېر زیات غټ برکات راوړي او موږ به دوی سره خبرې اترې کړو. شیخ صاحب ډېره مننه چې مالم ډېره مهرباني الله خوشحاله کړه او الله تعالی یې د خیر او برکت درکړي. ډېره مهرباني. شیخ صاحب تاسو په خپل تقریر کې وفرمایل چې زما تنګي سره ډېره زیاته مینه ده، څه وجه ده جي؟ تنګي خلک یو خو علما دوست خلک دی، عالمانو سره ډېره زیاته مینه لري، ډېر محبت لري. دویم دا دی چې تنګي خلک دلته الحمدلله مدرسې درسونه ډېر زیات دي او د هغې ټول خدمت دوی کوي. زه خو تنګي کې پاتې شوی یم، ما خو 2006 نه واخله 1997 نه واخله 98 نه تقریبا د 2006 پورې تنګي کې په وخت پاتې شوی یم او په اخترآباد په مدرسه کې جامع اسلامیه کې د دې هغه مینې مونږ لیدلې دي. کم زمونږ طالب علمان چې به فارغ شو او دوی به هغوی له په خپلو اجرو کې او په خپلو جوماتونو کې کم عزت ورکو، کم قدر به یې کو، ډوډۍ ورکولې، د هغې د میلمنو خدمت کړی دی. نو واقعي چې تنګي خلک په ما ډېر ګران دي او ډېر د مینې او د محبت خلک. ډېره مننه. مشر دا هم راته ووایه، تاسو په دغه خپل تقریر کې وویل دا کم چې د جومات د چندو دپاره په لار ولاړې لوډ سپیکر هم ورسره دغه هم راته ووایه چې آیا دا جایز دي په اسلام کې په شریعت کې؟ او دې سره سره که موږ وګورو نو دغه کم پروفیشنل ګداګر ګرځي او خاص کر ماشومان یې پکې، دغې باره کې جي څه وایي اسلام او شریعت؟ در حقیقت مدرسه او جومات خو نن سبا زمونږ په خصوصا خیبر پښتونخوا کې چونکې د خلکو مالی پوزیشن هم لږ کمزوری دی او دویم د خلکو هغسې مالی تعاون هم نشته کم چې زمونږ د پنجاب او د کراچۍ د خلکو دی. نو بغیر د چندو نه خو به زما په خیال چې جومات او مدرسه نه چلیږي. خو چنده غوښتل په شریعت کې شته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مختلفو څیزونو دپاره د ملګرو نه پیسې راغونډې کړي دي، خو د عزت په شکل کې. ما چې کوم په بیان کې ووې نو هغه د په دې سوزکو باندې او په دې موټرو باندې لوډ سپیکر یې تړلي وي او کوڅه په کوڅه ګرځي او پیسې راغونډوي، نه د حقیقت پته لګي چې دا غواړي چا دپاره، نه دا پته لګي چې د ده پکې څونه کمیشن دی، مدرسې ته جومات ته څومره ځي، او بل د دین سپکاوی دی. دویم هر هغه کار پکار دی چې په هغې کې د جومات او د دین سپکاوي را نشي، تذلیل را نشي. ټول ماشومان یې سوالګري او ګداګر کړل، ماشومانو لشکرۍ ورکړي او په کوڅو کې ګرځئ او په بازارونو کې ګرځئ. دا که زمونږ غیر مسلم وویني ابه څه تاثر لري، ابه وایي چې دا خلک ځان له خپل کورونه د خپلو بچو لوڼو دپاره څونه کوي او جومات او د مدرسې دپاره دوی په داسې بېعزتۍ په شکل کې ګرځي او چندې غواړي. نو زما په خیال کې خو دغه او قانونا هم دا جرم دی. خو دا بېله خبره چې زمونږ انتظامیه والا دوستان، پولیس یا متعلقه ادارې د علم په وجه باندې یا د مدرسو په وجه باندې او یا د قرآن د خدمت په وجه هغې غریبانان په دې باندې خاموش. خلک څوک دي که دا ماشومان او دا ګداګر او پروفیشنل چې کوم دي، نو خلک چې که فرض که دوی له چنده نه ورکړي دوی سره دغه نو په دې به دوی ګناهګارېږي. خو نه زما خو خپل دا خیال دی چې دا ماشومان خو هر څوک چې دي نو معلوم خلک دی چې د چا بچي دي، هغې له پکار چې خپل بچي له دې څیز نه منې کړي که نه، چې زما بچي ولې دا کار کوي. او چې کم کسان په دې سوچ کې لګیا دي او دا چندې غواړي، نه د جومات پته لګي نه د مدرسې پته لګېږي، نو کم از کم دا خو به د یو کلي بی که نه د یو قوم بی،
پکار چې دا قوم د کلي د محلې د خلک دله د شپې ورشي په جرګه چې د خدای نیکبخته دا ته څه کې ځان هم ذلیله کې مدرسې هم ذلیله کې او زما خو خپل ځاني دا اعلان دی دې خلکو له مور کوي چل دی رټل نه دي پکار جګړه جوړول نه دي پکار خو دې له مور کوي چې دې حوصله شکنی وشي. ٹھیک ٹھیک قدرمندو کتونکو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نه یوازې د ملکی سطح باندې چې دنو یو جید علماء کرام شیخ الحدیث بلکې انټرنیشنل سطح باندې چې دنو دوی خپل یو مقام لري لږ ورځو کې تاسو به لیدلي په دغه سوشل میډیا باندې چې دوی جاپان ته تللي نو دغه تپوس به هم کوو تاسو چې جاپان ته لاړئ لومبي خو راته ده ووایه چې هلته څومره داسې غیر مسلم وو چې ستاسو په لاس باندې هغوی مسلمانان شو او بل هلته د څه نه ډېر متاثره شوې؟ یو خو د هغوی د اخلاقیاتو نه زه ډېر متاثره شوم هغه ډېر بهترین اخلاق لري په هغوی کې دروغ نشته په هغوی کې دوکه نشته په هغوی کې چاته ضرر ورکول بالکل نشته بالکل د ضرر یا مسلمان خو څه کې انسان ته بلکې حیواناتو ته هغوی تکلیف او ضرر نه ورکوي. دویم د دې نه متاثر شوم چې هغوی د خپل ملک ډېر زبردست خدمت کوي هغوی پردي بچي ته د خپل ګوره جي ړومبې 3 کاله د هغوی په سکول کې 3 کاله چې ماشوم پیدا شي که نه نو دا به ټول جاپان کې پته لګي که څوک لګول غواړي چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی په نیټورک کې او د هغې باقاعده پته ولګي چې دا ماشوم د چا زوی دی چا نه پیدا دی هغه له سرکاري طور باندې کم از کم 4 لاک نه والا 6 لاک پورې وظیفه او سکالرشپ مقرر شي بالکل مکمل دا به د دې پلار اکاونټ ته راځي دا به پیدا هغوی ته هر څه معلوم دي ټول هر څه د هغوی کمپیوټرایز سیسټم دی بلکې ډېر عجیبه راته ده ویم چې کوم پاکستانیان هلته لګیا دي په ویزه کار کوي که د هغوی بچی پیدا شو نو هغوی هم دا شی ورکوي نو چې دا هلک 4-5 کالو ته ورسېږي نو هغوی ته خپله تپوس کوي چې ستا بچی خو دونه عمر شو ولې سکول ته نه رالیږئ نو هغوی به سکول کې لومبې 3 کاله کتاب نه ښایي هغوی ورته اخلاقیات ښایي هغوی وله تربیت ورکوي جامې به څنګه بدلې پیزار به څنګه اچې روډ به څنګه کراس کې مشر سره به څنګه سلوکي ملک سره به څنګه سلوکي څه به کې څه به نه کې پوره 3 کاله په سکول کې ټیچران زیات پکې دا فیمیل دي که نه دوی وله باقاعده تربیت ورکوي هلته وله ټاپیانې ورکوي میوې وله ورکوي ګیمونه ورسره کوي بالونو باندې دا ماشوم کور نه خوشحاله په سکول کې خوشحاله او بیا باقاعده په لین په شکل کې چې چوټي شي که نه دا ماشومان به مخکې استاد به ترې مخکې وروستو لین په شکل کې به رواني او دوی به کور ته رسوي کور یې لري ګاډي کې به بوځي او یا به وله پلار ته ټلیفون کوي چې دلته نن موږ نشو دروستی زموږ ګاډ ته ورپسې دلته راشه خو یوازې نه پرېږدي دا 3 کاله مسلسل هغوی د تربیت ورکوي زمونږ دا خو مور ورته څه معمولي تربیت ښایي نور خو ماشوم ګوري یو بل تر د هغوی نه چل زده کوي نه هغوی وله داسې تربیت ورکوي چې هغه ته د خپل ملک د خپل کور نه زیات قیمتي ښکاري په سړک پاڼه نه پرېږدي په سکول کې دا عجیبه راته بله ویم د جاپان په سکول کالج یونیورسټۍ کې کلاس 4 نشته څوکیدار نشته دا ټول خدمت د استادانو د ماشومان په خپله کوي د جاروی راغشتي د هر څه دوی کوي هغې کې کلاس 4 سوال نه پیدا کېږي چې کلاس 4 دی پکې راشي بل د هغې په سکولونو کې فیل نشته چې دا ما فیل کړه دا قطر نشته 10مه پورې به هر هلک هغوی وباسي او پاس کوي به 10م نه پس هغوی ته پته ولګي چې د دماغ تکړه دي د ده نه دي نو بیا خپل فیلډ ته ور واچوي دا نشته 100% خوانده قوم دی دا پکې نشته چې دا پکې بې تعلیمه دی او د هغوی زیات قدر د 2 کسانو کوي د زمیندار کوي او د استاذ کوي نو جی موږ دا هغه غشي شو چې لکه هغوی کې موږ دومره اسلام نه فالو کوو څومره چې هغوی اسلام هغه زه دا وایم چې کم اخلاق زمونږ ما د هغوی ته هلته کې بیانونو کې مو وی ډېر زیات په ټوکیو کې غټ کانفرنس و هغې کې د ما بیان و چې هغه په یو وخت کې د کروړو په اندازه خلکو وکتل ځکه چې هغوی خو هغه ټرانسلیشن سیسټم دی که نه زه خو اردو کې لګیا وم لیکن هغه به ټرانسلیټ کېده په لاتینۍ کې او په فرانسیسۍ کې او په انګلیش کې او په مختلفو ژبو کې هغه کسان ورته ډېر زیات ناست وو ما چې خدای پاکه دا څه کارخانه ده که څه شی دی وایي دا ټول دې ته ناست دي د دوی کمنټس به تا ته راجمع کوي دي څلور جوابونه به ورکوي او دا ډېر عجیبه سیسټم و که نه الحمدلله د خدای پاک فضل و نامناسب دی هسې د هغوی خو تقریبا 25 کسان خدای پاک مسلمانان سبحان الله د خدای پاک فضل نو هغه په دې باندې سوالات جوابات نیټ ګوره هغې نه سوال کوه نو بل پکې ما به ورته ما یو سړي ورته تپوس وکړو
ما ته یې ډېر عجیبه سوال یې وکړ وایي ته چې وایې چې مسلمانان شئ ته ما ته په دنیا کې داسې یو مسلمان ښولی شي چې داسې شه ځکه مونږ له خو چې دلته کوم ټول غلاګانې کوي ټول دوکې کوي ټول دروغ وایي او په نېټ کې مونږ ګورو ټول ډزې دي او دغه دي دماکې دي او څه دي او څه دي تاسو خو په خپل جومات ته جنندې وښی چې د دې نه څوک سپلی پټې نه کړي او دا خدای پاک او دله څه جواب ورکړي ما وی او زه خولی شم وی به څوک مثلا او ځان به نه ښیې ما وی که زه دې وکتم ما کې د دنیا ګناهونه دي ما وی که ته خدای مسلمان کې زه به تا ښیم که ته خدای مسلمان کې زه به تا ښیم ځکه دا تاسو چې څه کوئ دا مونږ خلکو ته خلک نه ښایو چې داسې شه مونږ خلکو ته قرآن و سنت او نبوي اخلاق ښایو تاسو د فطرت نه اغېشتي دي لکه تاسو خو زمونږ د یا به هم زمونږ دین سټډي کړي یا نه خو فطرت نه مغشتي دا چې څه کوئ او زمونږ دین دی فطري اخري پوښتنه به کوو چې تاسو زمونږ چیف اف آرمی سټاف پاکستان کوم چې زمونږ د فوج مشر دی جنرال اسیم منیر صاحب سره ملو شوی وی تاسو په خپل تقریر کې هم وفرمایل چې هغوی واقعي چې دی نو حافظ دی او حافظ بالکل موږ سره میټینګ شوی تقی عثماني صاحب و جالندري صاحب و داسې غټ غټ علما کرام وو زه خپله پکې شریک وم او هغه په خپله وایي چې ما د قرآن حکیم حافظ یم ډېر ښه آیتونه وي بیا ترې تپوس وکړو یو ملګري دې تپوس وکړو وایي تا حفظ کم ځای کړی دی ما په مکه شریفه کې په حرم کې کړی دی هلته زما ډیوټي وه هلته مې کړی دی تفسیر مې ویلی دی باقاعده نو زه خو ترې ډېر متاثر شو زموږ خلکو له څه پکار خپل ملک سره مینه حفاظت کول زه خو وایم چې د خپل ملک سره محبت وساتي خپل ملک سره مینه وساتي قدر وکړي د یو بل عزت وکړي د غلا غلطي حسد بغض مونږ ډېر زیات دی دا د زړه نه ختم شي دا ډېر زیات دی او د خپل ملک اتفاق او اتحاد راشي او دا زمونږ په دې ملک کې دا یو ویشته او بل ویشته او یو د یو نغله او بل د بل نغله دا ګندونه څیزونه بس چې په یو قرآن دی یو دین دی یو پیغمبر دی چې په دې دا ټول مسلمانان متفق شي اتحاد وکړي او د دینم خدمت وکړي د خپل ملک او د قوم خدمت وکړي دا بنیادی خبرې دي ډېره مهرباني جی قدرمنو کتونکو دا حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب او د خبرو نه جوړ به دا روباسو چې مونږ د خپل ملک د وطن دپاره چې دی نو یو موټی شو او امن راولو بدامني ختمه کړو نو دا به زمونږ او د ټولو کم پاکستانیان چې دي د هغوی به د کامیابۍ راز وي ډېره مننه